صدرک شغلا ټول عمر شپه او ورځ به وزګار نه. ډاکټر صاحب څه شو د شپې اپریشن کوي وې څه شو سار وختي وته ایمرجنسي راغلی ده نو خو شپه او ورځ وکنه ولم اسد فقرک او فقر به ختم نه کوم په لور په زی به بیماری راشي او شفا ته به بوزي او هغه به چې 40 لک روپۍ په لګي د شفا بیت ګوره د 40 لک نه کم نه وي هغه پیسې چې ما ګټلې وې غوال ته لاړې دا ولې چې تا ټارګټ خطا کړو. او دریم نمبر چې موږ کوم غلطی کو هغه دار اللہ سے تعلق جوڑو مخلوق سے خود جڑ جائے گی لیکن ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں. دا منبرانه یا سیاست چې کوي دې خپل ووټر د رضا کولو لپاره ارنا روا کوي الکه وې دا سیند دی رسواتو او دا دغه دی رسوات د سیند دریا دی او د دې په خوا کې پلاني بنگله جوړه کا مړه وې چې ته نه بیا ووټ نه راکې دومره ووټونه دی وسره. منګه انسان ټارګټ کړی چې انسان را نه خپه نشي نو هغه د کې هغه خوار دکان ته سوی هغه چې د غریبانو هغه پروت چې پکې خرڅي کنه دا کچ دکان نه چی نو هغه ته هغه کیبینونو نه کیبینونو والا ته وینا وکړه دا لری کوي دریا په غاړه دی په دې سیلاب را روان دی نابلو زه پیر بابا کې راغلی دی پاکلی کې نو ټول کیبینونه ووړل هغه مرګري ماته وی پرون ټیمه والا راغلی هغه ته ویلو چې دا په دریاب کې دی نو ته په کیبین والا خپه کېږي په دې نه خپه کېږي چې پرون ته ټیمه والا ویلو چې ډډې ته شي نو وی الته کې چې کم د ایم پی ای د ایم ان ای قابل سړی نو هغه بیان ورکو هم کیبین والوں کے ساتھ ہے نا وی ولې وین کې ساتھ اتنے ووٹ ہے نو هغه چې دای چې ټولې ووړل اوس چې خرابوي نو زه د میر مقام بنګلې ته دې څوک څه وایي که نه نو ته چې وایې که نه چې کومو خلقو دنیا ټارګېټ کړي نو الله وایي زه به ټول عمر دی غریب ساتم د فقر به ساتم رده دا به پوره نشي. نو درې خطاګانې مونږ کو فرض که مونږ د دنیا دا ټیسټ صحیح پاس کول غواړو دا غلطۍ به نه کول غواړو. یو بله خبره ده دس از سمثینګ نیچرل دا بالکل فطرتي ده هم سمټتے ہیں وی څنګه وی مونږ پر ورو رانغښته شو وی الکه پلانی ځان راونغښتو نو مونږ ځان رانغاړو نو بیا پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنے حجرے اور اپنے مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں. وی پلانی دا گھٹنے خرابې شوي دي نو د جمعات نه بار ته نه راوځي او وی الکه بازار کې مې ډونه لید وی په دې پوړو نشي راتلی نو سیمټ گیا نه نو وی سمٹتے پھر اپنے گھر تک محدود ہو جاتا ہے. الگ وی نہ راوځي وی کور موز کوي وی جماعت اجتماع لمرانه غي او پروګرام لمرانه غي وی الګه د ګټنه درد د دومره زیات شوی وی اپریشن د تلوي غوي چې ستا بابا عمر د زیات شوی دی په دې کې اپریشن کامیاب نه نو وی گھر تک محدود ہو گیا نو پھر سمٹتے اپنے بستر تک محدود ہو جاتا ہے. دسی ہی کنا نو بیا ولا هغه مونږ هغه دغه ورکړی وایي چې لکه یورینر چې یورین په دې کې په کټ کې پاس کوه اخر کې انجام دی دا خو تقریبا دار چا دی لکه یو ډېر زیات ښه سړی پرون ما ولیدو موږ ته خیرالې ونه وې نو چې ما تپوس وکړو وې دې په سترګو ړوند شوی دی دا انجامي چې ستا په ذهن کې دا یي چې لکه آخر کې زمونږ آخري انجام دا دی چې سمٹتے اپنے گھر تک اور پھر اپنے بستر تک محدود ہو جاتے ہیں اور آخرکار ہم نے اپنے قبر تک محدود ہونا ہے. نو ګوره بیا خو به کار کول غواړي وی دا ازمایش ځای دی که نه په دې کې به کار کوو نو وی کار به څنګه کې وی کار دپاره ډایرکشن چې چا درکړي دي هغې ته قرآن وایي دې ته درس قرآن وایي وی دا څنګه چل دی وی داسې چل دی چې یو سړی و خپل بچی ډېر تابعدار و وی چې ورشه لکه بازار ته سودا راوړه جو ته چې په منډه تللی دی چې بازار ته تللی چاته تللی چې څه راوړم یو ځای لځي بل ځای لځي نو په موبایل خوشتی نه چې بابا نه تپوس وکړي چې تاسو څه له رالیږلی یم او دا بعضې ډېر تابعدار سړی چې وي که نه ده ته وایي زغله جو تښتېدلی هغه تپوس نه کوي چې څه له زغلم جو هلته کې چې هغه بد راشي نو هلته کې د هغه د پلار دوست و نو ورته ویل لکه څه ګډوډ ګرځې نو هغه ورته ویې بابا مې رالیږلی یم تپوس ترې کولی نه شم او چې څه لی رالیږلی یم خدای دې خوار نه که مېلمانۍ دي او ویې چې لکه د ګډ غوښه راوړه نو دا وله اوسوي خدای دې خوشحاله که وی آدم علیه السلام ته خدای پاک څه وی احبطو کوشئ زغلی بعضکم لبعض عدو تاسو چې ښکته لاړ شئ نو د دشمنان به یې د یو بل یو آدم ښکته راغی یو خوا بل خوا یې کتل چې یاره دا څه شي لی رالیږلی نو هغه چې ورته برې نه پسه راغی فاما یأتینکم مني هدن
نو زبر پسې هدایت در ولېږم. نو فمن تبع هدایا، نو چا چې زما د هدایت تابعداري وکړه نو ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بیا به نه ډپریشن نه به انزایټي نه به بیماری، ځکه هدایت به در ولېږم. نو موږ ټول زموږ نیکه چې راغلی و نو په منډه راکوشی و، خدای غاړې پسې هدایت راغی او موږ ورته چلو خوش زندګي به داسې تیرې. وی قرآن د خدای کتاب دی، دا څنګه چې دلته دی دا داسې په لوح محفوظ کې دی، په دې کې د یو حرفو د یو زورو د یو زیرو وی شوشے کی برابر اس میں چینج نہیں آئی، په دې کې چینج نشته. او په دې کې څه دي دوه کارونه به وي ته کې خپل عقیده مضبوطه کا، دې ته ایمان وی. وی دا په مکه کې دومره د 14 کاله قرآن نازلېدو او اکثر قرآن دا و چې د خپل ایمان او عقیده دې مضبوطه کا. او بیا ورته څه وي چې بل کار کوه اعمال به کې، دې ته اعمال صالحه وی. وی په اعمالو کې څه وی څه ورته وی بذل خرج کولو ته وی، بذل نفس ځان به خرج کې، دې ته قتال وی جهاد دی. بذل مال پیسې به خپلې لګې، دې ته انفاق وی. نو قرآن ته چې ټول ګورئ یا به دنه پیسې غواړي یا به دنه فزیکل جدوجهد غواړي، دې ته اجتهاد، دې ته جهاد یا عمل صالح وی یا انفاق وی، دا ستانه غواړي. دا دواړه کارونه وکړي. ستا دلته امتحان اخیسته شي، دې قرآن دلته راغلی دی هغې ته دا چل ښوولی. نو دې قرآن باندې به ځان پوه کوو که نه. وی ته چېرته ځې؟ وی ستا ټارګېټ څه دی؟ چې جنت ته لاړ شم. وی ستا مقصد څه دی؟ جنت. وی ګوره 3 ځایونه دي خو ته کله کله خطا کې هلته به تلل غواړي او ته د ځان نه خبر نه یې، ته چا دوکه کړې. وی څه دي؟ وی نمبر 1 ځای چې دی هغه قبر دی. لکه هر سړی د خدای د ذات نه علاوه د خدای ذات څومره قیمتي دی، خو خلق یې نه مني. ډېر شی دی ته دغه وایي ایتیسټ وایي، خو داسې څوک نشته چې قبر نه مني، ځکه چې څنګه به یې نه مني. هره ورځ جنازه اخیستې او اعلان کیږي. اس قبر سے ہمیں غفلت میں رکھا ہے، لکه موږ ته غافل یو یېرې نه یي. نو چې څوک د مرګ خبرې کوي، زموږ یو ډاکټر استاذه وه، نو هغې به وی چې آی ډونټ لایک مولویز، زما مولان نه یې خوښ. ولې هغه سړي ته د قبر خبرې کوي؟ نو خبر نه یم، خو رسول الله ویلي چې که ته هوښیار یې نو الکیسو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، که ته هوښیار یې خو ته به بیا خپل ځان په کنټرول کې ساتې او د مرګ نه پس چې کوم قبر دی د هغې لپاره به تیاري کې. نو دې ته خو تلل یقیني دي که نه؟ نو موږ د دې نه غافله یو. وی څه شی؟ وی ګوره سهار ته تپوس کوې چې په ایکسپریس اخبار کې څه دي، ته ماښام تپوس کوې چې په خبرنامه کې څه وي، خو تا چېرته د قرآن نه تپوس کړی چې په دې کې څه دي؟ نو د سهار تلاوت نشته، د شپې تبارک الذي نشته، سهار سورت یاسین هغه نشته. نو ته چې دا نشته خو ته بېغمه یې که نه؟ یو پسې. نو دویم نمبر شی چې تا هلته کې تلل دي او ته ترې نه بېغمه یې هغه آخرت دی، او ته په دنیا کې دومره اخته یې چې آخرت دنه هېر دی. او دریم نمبر شی چې هلته ستا تلل دي هغه جنت دی، او د هغې نه ته شهواتو او خواهشاتو خو په دغه کې اخیستی دا پوره کوي جو هغه جنت ته نه هېر دی. نو زموږ څه ټارګېټ دي؟ نمبر 1 قبر، نمبر 2 آخرت، اور نمبر 3 جنت، اور اس سے ہم غافل ہیں. دا به څنګه کېږي؟ هغه یو بادشاه و که نه، نو په خپله ښځه ډېر مینو ده. پخواني بادشاهان چې وو دې به د خپلو بیبیانو سره ډېره مینه کوله، د شریعت پابندي به هم کوله. د مامون الرشید دی او هارون رشید دی چې په چېرته یو ښځې ته یې په یو ورځ په شپه کې د مینې نه ویلي دي چې زه تا ته څنګه ښکارم. هم نه بلا لور و، هغې ورته ته خو ما ته بلکل دوزخي ښکاري. جو دی خفه شوی دی. نو دی وی چې کو زه ایکچولی ریئلی زه دوزخي ما، جو ته په ما طلاق یې. نو ما خو داسې بادشاه نه و که نه چې د مولوي صاحب خبره نه منله. هغه وی چې دا څه ناروا وشوه. نو غوسه چې ختم شوه نو ښځه خو یې خوښه وه، نو اوس په مولانو پسې ګرځي. نو عالمانو ته وایي چې زما طلاق واقع شوه که نه، نو طلاق بالو واقع کېږي چې شرط واقع شي، او شرط دا دی چې ته دوزخي. نو چې دا فیصله به څوک کوي چې ته دوزخي او که نه یې؟ نه یو مولوي صاحب پکې هوښیار و ډېر. بعضې خلکو له خدای فهم ورکړی که نه، نو هغه ډېر هوښیار وي. نو هغې هوښیار مولوي صاحب ورته وی بادشاه سلامت، یو تپوس ته نه کوم. وی دې څه موقع راغلې ده چې ته په یو ګناه باندې قادر وې او تا نه یې کړې، د خدای د یارې نه دې نه یې کړې. نو خو هغه ته وریاد شو. وی زه خپل بیډروم ته رالم او زما ملازمه چې وه هغې زما بیډروم پاکاو، زما بستره مستره یې ټیک کوله، خو زما تړه خراب شو او ما زر ورکلک کو. نو هغې ښځې ما ته وی چې اتق الله،
د خدای نه ویریږه. وی یکدم ما اراده بدل شو او ما لار دروازه کولا کړه او هغه ما پرېښوده او هغه ګناه ما کوه ما ونه کو. نو هغې مولوي صاحب ورته وی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. چا چې دا کار وکړو دا جنتي دی انته جنتي ورشه ښځه دې نه ده طلاقه. نو چې دا تا ته یادي چې د جنت دپاره یو شرط دا دی وی جنت ته رتلو دپاره نیغه لار باندې به ځې په کږې سړی نشي تللی. مولانا مودودي خدای پاک یو شخصیت تیر کړو نو هغه موږ ته یو څو خبرې کړې وې جماعت یې رخ کړو په جماعت کې یو خبره کړې وه ته ورته حیران شي. हम इस्लाम को बतौर मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी नाफिज करने के लिए खड़े हैं, सिर्फ नमाज रोज़े के लिए नहीं. यो खुदा چې لار باندې به ته ځې که نه نو لاس کې په لار کې دا ده چې مکمل نظام زندگی به اسلامي. ته په جومات کې خو موږ ټول مسلمانان یو خو په دغه عدالت کې خو بیا موږ ټول د انګریز ملګري یو. نو په جومات کې مولوي صاحب دوره غویمه راخ کړي چې زما را خپل لږه یو خس وچه ده او یو خس ځای پکې وچ پاتې شوی لکه مونږ دې نه کېږي. ولې مې مونږ نه کېږي ما خو ټوله خپه انځلې ده نو د نو کوم ځای پکې یو وچ پاتې شو نو چلو شو. وی د فقه مسله ده نه کېږي نو چې څو پورې مې دا ځای نه انځلې خو چې هلته زه د کفر قانون ته قانون وامه او قرآن مې ترې لاندې کړی دی او دغه مې ترې د څو ته پینل کوډ مې پرې پاسه کړی دی او په دې ښه خوشحاله یم او همدا حکومت ښه دی هغې ته کفر نه وامه. اول ته ما ته کولا ویلي په دې قرآن کې چې ومن لم يحکم بما انزل الله کافرون راته ویلې فاولئک الفاسقون راته ویلې فاولئک الظالمون راته ویلې. نو درې پیرې خو راته هغه ویلي په دې په باره کې دومره کلک آیات نشته هلته درې آیاتونه کلک دي. نو هلته ما کمپرومایز کړی نه مولانا او ته دا خبر وکړه ہم اسلام کو مکمل نظامی زندگی کے طور پر نافذ کرنے کے لیے کھڑے ہیں, صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں. یہ کانٹو برا راستہ ہے دا لار گورے دانا معاشتا جو کنا خوشحال پاکستان او ستاسوی اسلامی پاکستان خوشحال پاکستان کانٹو برا راستہ دا. یہ کانٹو برا راستہ ہے. یہ کن کا راستہ ہے؟ یہ عاشقوں کا راستہ ہے. یہ عاشقوں کا راستہ ہے تماشبینوں کا نہیں. تماشبین تاسو لیدلیو دا بل ورځ په فضا ګټ کې ولاړو دا ویډیوز جوړول دغه 300 کسان د تماشبینو کنه هیڅ امداد ورسره نه کړی نه کولی شو. نو تماشبین به څه کې هغه یو سړی اوس بلال نوم په هغې دغه کې چې راغلی و هغه یو کس یې موندلی و هغه یو بلال تېښه. نو مولانا لیکلی دي یہ تماشبینوں کا راستہ نہیں ہے یہ عاشقوں کا راستہ ہے. د عاشقوں کا راستہ مطلب دا چې ته به بیا د صحابۍ نه را روان شې او وایې بچاره په دغه کې تربیتګاه دی په میادم کې اول ته بیا په ځمکه ملا سې اگه ته نه وایې چې ښه بیډ نه نو زه خو هلته نه سملم. نو عاشق اور تماشبین میں یہ فرق ہے. نو بیا هغه یو بله خبره کړې ده هغه ویلي اسلام صرف مسجدوں کا دین نہیں ہے. په جماعت کې خو هر څوک اس مسلمانی نو هغه بیا هغه ځایونه خو ویلي بازار کا بھی دین ہے, عدالت کا بھی دین ہے, حکومت کا بھی دین ہے, گھر کا بھی دین ہے اور تمہارے دل کا بھی دین ہے. نو سړی تللی څلورو میاشتو له تبلیغ له نو چې راغی نو واده ودزوي نو هغه په دې سیروزو په دې ګشتونو مونږ ښه ستړي کړو. نو هغې واده له زه تلمه نو ما ته ویل چې ته به خامخا راځې. نو هغه کور او د حجرې پته یې نه لګی ځکه چې هغه جزان و په پټو کې کور و دروازې کولاو وې. نو زه چې په هغې کور ورغلم هغه خو کور مانګې دا دیره ده نو په هغې کې هغه دغه ته ټیپ ته هغه لوڼه هنګاین دي داسې ګډېدي او په هغې ټیپ باندې چې کومه ګانه وه نه په پښتو کې ونه ډېره خرابه ګانه وه. نو ما چې لار بدل کړه په پټي کې بر هغو ټینټ لګولی هلته ناست وو. نو ما ورته جي صاحب سیروزی چیلې وی دې میوزیک ټولې ووړې دې ته وایي گر اور دل کا دین ہے په دې نه کېږي. دا ولې ته غواړې چې مونږ جنت ته لاړې نو جنت ته په اسلام ځې نو اسلام هغه مسجدوں کا دین نہیں ہے دا د هغه دین دی. نو مونږ دغه غواړو. نو بیا په آخر کې ویلي ہمارا جھگڑا پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے چې ته په این پی پی ٹی آئی اور پی 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 سره میں جھگڑا دا ہمارا جھگڑا جہالت کے ساتھ ہے. جہالت څه ته وایي چې د قرآن نه نه خبر ا په دې نه پوهېږي چې مونځ به څه کوې. دلته کې چا تعالی اورنګزیب څنګه مونځ درکوي ته چېرته بل جومات ته لاړ شه. نو هغه زمونږ یو ډاکټر صاحب نو دغه ته تللی و د حج له تللی و نو زمونږ په کلي کې یو استاد و نو هغه ته مونږ عبیدالله وې نو د هغه اواز ډېر خراب و. نو هغه چې مدینې ته مکې کې خو دا امامان ډېر خو
مدینه کې چرته